ستاسو کمزوري، ځکه چې نه زه د سیاست دپاره دا خوب بیانوم او نه اوس زما د نواز شریف سره څه دوستي شته او نه مې ورسره څه دښمني شته، خو بس په خوب کې مې ولید. زه ما او د نواز شریف ډېر په دې خوب کې لیدم چې ما او د نواز شریف ډېر جوخ ملګري یو او ډېره کلکه دوستي هم ده او مینه محبت هم ده د یو بل څه. زه ما او د نواز شریف داسې د روډ په غاړه روان یو، دا د روډ طرف باندې روان دی او زه د فوټپات طرف باندې، دواړه ګپ شپ لګو، د شاته نه ګاډی راشي د نواز شریف ووایي چې ویې وایي زخمي شي، زه مونږ هسپتال ته ویسو، زه ورته ډېر جاړم چې نواز شریف خو ګاډي و او دا زما ډېر جوخ ملګری و، د شا نه ګاډي و. زه یم بس هسپتال کې ساعتې وځي او مړ شي، بس زه پسې بیا ډېر جاړم او خفه یم او بیا کفن او دفن او هر څه وله وکړو. زه یم زموږ د کور ته مخامخ هدیرۍ په هغې کې مونږ ښخ کړی او زه د ماسخوتنې ناست یم جاړم پسې چې یاره زما ملګری نواز شریف مړلی، د شا نه ګاډي والی دی او مړلی. بس د شپې څه ګورم چې د دې هدیرې نه سپینه رڼا ځي، چې د هدیرې نه سپینه رڼا ځي، زه بس حیران شم دې هدیرې ته ګورم چې یاره نن خو زما ملګری نواز شریف ګاډي د شا نه والی و مړلی و، اوس د هدیرې نه سپینه رڼا ځي لکه د سپوږمۍ. زه دې هدیرې ته منډې کومه، ځینې خلک ورته مقبره وایي خو موږ ورته هدیره وایو. نو زه دې هدیرې ته لاړ شم نو چې څه ګورم دا رڼا د نواز شریف د قبر نه خیږي، بس بلکل سپینه رڼا ترې ځي. نو زه ورشم د قبر نه د خاورې را درې کوم چې یاره نن خو دا زما ملګری ګاډي والی دی د شا نه، قبر نه رڼا ځي. نو بس یو سړی راشي وایي ته دا قبر څه له کولاوې؟ زه یم یاره بس دا زما ملګری او ډېر جوخ ملګری مې دی او زه جاړم هم چې دا نن ما او دا د روډ په غاړه روان وو، ګاډی راغی او دا یې د شا نه ووه او مړلی او دا د هغه قبر دی. اوس دا سپینه رڼا ځي او هغه هم راسه دا قبر نه دا خاوره موره را لرې کوي را لرې کوي. بس چې دا خاوره ترې ښه لرې کړو او څنګه ترې دا تخته زه چوته کړم چې څه ګورم د ګاډي یو لیټ په نواز شریف کې نښتی و. بس بیا یکدم را پاڅېدم خو بیا وروسته خفه وم، هلکه په دې خوب باندې سړي وس رسېده نو ما به ترې دا لیټ را ایستی وی او د ګاډي مالک له به مې ورکړی وی. خیر دا خو خوب و، نور تاسو ښه یې، طبیعت هم ښه ده، مهنګایي ښه ده، الله په امان.